السلام علیکم، زه یم نصیر کاکړ، نماینده ثبوت نیوز. دا ټیم موږ د بلیلي پر پایپاس باندې چې کوم زموږ افغانان وروڼه دي د هغو دپاره چې دلته کوم کیمپ جوړ شوی دی، چې کوم دوی له کراچي، د لاهور، د اسلام آباد څخه راغلي دي. دا چې تاسې وینئ چې دوی دلته په ډېرو مشکلاتو کې دي. د حکومت پاکستان له جانبه چې کوم دوی ته مراحات ورکول کېدل یا دوی ته د رهایش او د خوراک چې کوم یو دوه د درو ورځو دپاره بندوبست کېدلی، هغه بندوبست نه دی سوی. زموږ افغانان وروڼه له موږ سره دي په دا هکله باندې چې دوی سره به هم موږ خبرې کوو، خو یو ساعت به زه په خپله پر دې باندې یو څه روشني واچوم. دا ټیم چې پښتانه کامپرسته چې کوم ګوندونه دي هغه د دې خلاف ډېر سخت احتجاج کړی دی او سبا په کوټه او د پښتون علاقو کې چې کوم دی د شټډاون هړتال اعلان هم کړی دی. دکانونه به هم بند دي، بسانو قومي شرایط چې دي هغه به هم بند دي. خو افسوس پر دې راځي چې کوم بلوچ کامپرست دي، چې پښتانه کامپرست به هر وخت د بلوچ کامپرستو سره په د دوی په مشکلاتو، د دوی پر حالاتو باندې به ورسره ولاړو. خو نن ماله ګیله په دې باندې راځي چې بلوچ کامپرست چې کم وخت چې به پر دوی مشکل پر هغه ټیم به پښتانه کامپرست هر وخت به له دوی سره ملګرتیا کوله، هر وخت به د دوی مشکل د حل کېدو دپاره کوشش کړی دی. خو نن بیا دلته چې کوم سرفراز بوګټي چې وفاقي وزیر داخله دی هغه دا خبره کړې وله چې وروره پولیس، لیویز یا اف سی چې دی هغه به دلته دغه افغانان وروڼه چې دی هغه به نه تنګوي. لیکن اوس موږ په لارې را روانو، دوی په د کم دلته چې پولیس والا دي په ګاډیانو کې ناست وو، هغو داسې ظلم بربریت شروع کړی وو چې یو خولۍ وه د افغان مهاجرین په نامه چې کوم عام پښتانه وو هغه هم تذلیل یې کولی، د هغه بې راچوه کړل، د هغو تلاشیانې به یې کتلې، د هغو شناخت کارډونه به یې چک کول. خو افسوس موږ پر دې راځي چې مطلب یو دوست، یو همسایه چې د یو چا له کوره ځي هغه ته باید سړی عزت ورکړي. لیکن افسوس په دې ویل کېږي چې دلته عزت نشته. نو اوس موږ دلته راغلي د بلیلي سره چې کوم سنټر دی، دلته له ما سره افغانان وروڼه دي، هغه به هم په دې حواله باندې له موږ سره خبر وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ستړی مسې، څال څه ښه خیریت دی؟ څه وایې، څه احساسات دي ستاسو چې دلته کوم کورونه وو، دلته کوم بچان وو او دلته چې کوم ستاسو پراپرټي وله هغه ته یې څه په وکړه؟ موږ پراپرټي وروره ټوله راسره پاتې شوه. وروره خبره دی شی ده چې یو سړی یو 15-25 کال یو ځای وخت تېروي او په یو میاشت کې ذلیله کوي. دا د مسلمانانو ته خپله دا یو دغه دی، ته خپل یو سوچ پر وکړئ. او کوچنیانو مدرسو کې وروره چې مدرسې کې داخله وو، برس سرټیفیکټ یې راوړه، پلانه یې راوړه، موږ پسې هر شان لیکلي دي. وروره کوچنۍ مدرسې کې نس داخلولی، په سکول کې نس داخلولی. وروره دا موږ مسلمانانو وروڼه نو یو سړی چې په یو ځای 15-25 کاله تېر کړي نو هغه په میاشت کې، بلکې موږ کوچنیان، موږ ودونه هلته سوي دي، په میاشت کې تا ذلیله کوي، په دا یخ کې دي باسي. پېښور کې یو دی که دوه ګاډۍ اوښتې، څونې زنانې مړې دي، دا تاوان د چا دی وروره؟ که چې دغه نیول دا سختي نه وای په دې یخ کې څوک تله؟ صحیح شو وروره. موږ د حکومت سره دا ګزارش ده چې پاته کوم کسان دي وروره، پولیسو دا روایه ده زموږ سره باید 15 ګاډۍ دا دي ولاړې دي، د کراچۍ ونیولې دي وروره. خبره ده چې هغه ګاډي والا غریبانان څه ټایرونه وه په شیرشاه کې تاکول، موږ کسان پر هغه تللي وو وروره. 1 لک روپۍ ځینې اخیستلې د کسانو څخه ماجور څخه تا کړې وه. نن سهار هغه راورسېدل چې زارۍ وروره 2 موټرسایکل باندې 2 پولیس والا وو، ګاډی هم نه و چې باید زه ټلیفون کوم دا پوره ګاډۍ به تاڼې ته بیام سر دې خلاص شو. نو خبره ده چې 1 لک روپۍ 2 کسان ځنې غوښتل پوره ګاډۍ والا څخه. د ګورو سره کارټونه هر شی موجود دي. دا زنانې په دې بازار کې درولې وروره، ته تلاشیان نکاح مثالا. نو بیا په خبره سوی په 15,000 روپۍ دا یې لکړي، دا بېعزتي و زموږ دا ښځې چې خلک دنیا ورته ګوري. دا کم ریاست دی؟ ته خپله شوه دا کم مسلمان دی؟ سر دې خلاص شو. دا چې اوس راغلي په چمن کې وروره دا دغه کې ولاړ اسنه مې راځي بلیلي کې ولاړې وروره، ماښام چې پر موږ تېره سوی دا یخ موږ ته معلومېږي، خدای ته معلومېږي. سر دې خلاص شو. نیم کوچنیان نیم زنانې وروره مریضان دي. سر خلاص یو سړی چې مجبور نه سختي نه وروره د خپل د کور څوک راوځي. دلته خو به د بلای لا چې تاسو پیسې نه غواړي، دلته خو مستخه به اوس نه دی راغلی. بلای لا بیټریان په 15,000 اخیستې، په 8,000 مې خرڅ کړي دي. نیم سامان د لیوالان دغه پاتې شو. صحیح شو وروره. که پولیس والا هم راته ویل چې باید 1 दिन رह गया، कावाम راته ویل چې باید 1 दिन रह गया، क्या कर रहे हो तुम लोग؟ صحیح ده. سم مزاق را جوړ کړی موږ وروره. شکر غیرت دی وروره. ملک امریکا غراله موږ د پناه راوړه، دلته تر امریکا هغه حکومت بدتر شو. تاسو د کوم ځای نه راغلي یاست؟ موږ د کراچۍ څخه رالو. په کراچۍ کې تاسو کاروبار د کوچنیانو سکول او مدرسه سکول کاروبار وروره هر څه دغسې پاتې شو. اوس هم موږ اعلان کړی و وزیر اعظم صاحب چې دا صرف بغیر کاټو والا، او موږ سره د کاټو والا سره ډېر سخت ظلم وشو. موږ ډېر په تنګ کړي یو. داسې و چې د کورو یې وباسلو، کور مخ ته مې ګاډۍ لوډوله، 2 کسان مې تذکره د سره وله هغه باوجود هم یې کارډ را سره و وروره. زه څه درته وایم چې کور مخ ته مې و بالکل شته.
ګاټونه را سره دي خو ورمخته مې ګاډۍ لوډوله پولیس والا راله دوه کسان یې راڅخه بوتله دا زموږ کاټونه دي دا پوره ملګرو دغه کمې تذخیرات چې حکومت پاکستان دا اعلان هم کړی او یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی و چې مطلب د دې خلاف کاروایی نه کیږي لیکن له هغه باوجود دغه د افغانستان چې کومه تذخیره د دې زما له ورونو سرسره ده له دغه باوجود د هغه ځای حکومت د سند حکومت او د هغه پولیس چې مطلب هغه دوی ډېر تنګ کړي دي او اوس هم دوی دا وایي چې مطلب زموږ ورونه او زموږ چې کوم دوه درې د خاندان کسان دي هغه اوس هم په جیلو کې ناست دي دا ګوره دا په زه درته وایم دوه کسان مې دي یو مې زوی دی او یو مې ورور دی اوس هم په جیل کې مې پرېښي دي دغسې ځینې راتښتېدلی د څه وجه چې ما باندې عزت ګران و زوی به مې بیا رایلاسي خو صرف زما عزت ما خپل عزت بچاو کوي رالم کریم مکان مالکانو راته جواب راکړي دا رجسټریشن اف افغانستان سټیزن دي دا ګوره دا حکومت پاکستان ور جاری کړي دي نو دغه باوجود هم دا خلک تنګیږي او د دې چې کوم ډیټ دی هغه هم دا د شو سوي 2023 دی دا ګوره دا ګرده دا زموږ خوندې ورونه دي چې دا دوی خلک تنګ کړي دي او حکومت پاکستان دا ویلي وي چې مطلب چې کوم خلک سره شناخت کارت وي یا تذکره وي هغه به موږ نه تنګو لیکن هغه باوجود هم دا خلک دا دي تنګول روان دي